وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. معزز سامعين، الله رب العزت د خپل تعارف او د پہچان د بارا د مخلوق سره د رابطې د بارا الله رب العزت خپل کلام مجید قرآن کریم قرآن مقدس یو عظیم کتاب د انسانانو ته رالیږلی دی او الله رب العزت د دې کلام د حفاظت په خپل باندې ذمہواری اخیستې ده او بیا چې څوک د دې کلام پاک تلاوت کوي یا د دې کلام پاک سره تعلق ساتي نو دغه خلکو سره الله رب العزت د مدد او د نصرت او د دې لپاره د اجر وعده فرمایلی ده. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بشک دا قرآن کریم مونږ نازل کړی دی او د دې حفاظت مونږ په خپل باندې کوو. د قرآن مجید نمخ کې چې څومره کتب سماویه د اسمان نه نازل شوي کتابونه راغلي دي نو هغه په خپل اصلي شکل کې نه دي پاتې شوي بلکې په هغې کې تحریفات شوي دي او بدلون پکې شوی دی، په اصل شکل کې نه دي باقی. یو قرآن مجید دی دا د دې معجزه ده او د الله رب العزت وعده ده چې د دې الله رب العزت په خپل باندې حفاظت فرمایي. وس هم په دې دور کې قادیانیان لګیا دي او قرآن مجید کی تحریفات کوي او دغه قرآن مجید په تحریف شوی شکل کې چې ځان نه پکې الفاظ او حروف لیکي مفت تقسیمه په کورونو کې هم تقسیمه. نو لہذا ځان د داسې قرآن مجیدونو نه وساتو چې کم په اصلي شکل کې نه بلکې هر چا له پکار ده د قرآن مجید د حفاظت د باره چې هر سړی خپل بچی د قرآن حافظ کړي او د قرآن مجید حفظ د انسان په ترقۍ کې هیڅ رکاوټ نه دی. د قرآن مجید حفظ د انسانانو په ترقۍ کې هیڅ رکاوټ نه دی بلکې د معاون دی د په زندګۍ کې انشاءالله فائدہ ورکوي، په هر موړ کې بوله ورکوي. نو قرآن مجید په خپل باندې حفظ کو او په خپل بچو باندې خپل اولاد باندې هم د قرآن مجید حفظ وکړو. هارون الرشید یو بادشاہ د په دور کې د یو مجلس لګاو او دا مجلس با په کال کې یو ځل خامخاو. په دې مجلس کې با مختلف علما راتلا او هر عالم چې براغي نو د خپل علم جوهر خودلا او په سټیج باندې به خپل بیان کو. عوام بم ناسو، علما به هم ناسو، خلق بناسو، عوام خواص ټول بناسو او دا خبرې به اورېدې. دا به یو مجلس او ډیر وخت پورې به په غنټو باندې به دا مجلس چلېدو. په نمبر به یو عالم راتلو خپل خیالات اظهار به کو. یو ځل دغه شان یو سټیج سجاو شوی دی او خلک ناست دي او بیان اوري. نو دې سټیج ته یو ناشنا غونډه کې سړی راغی او هغه ناشنا سړی درخواست وکړو چې ماته دې کې د بیان موقع راشي چې زه به بیان وکړم. میلمه او خلکو خاطر وکړو درې د بیان موقع ورکړه. کله چې دا سړی په سټیج باندې ودرېدو او د تقریر وکړو نو داسې تقریر داسې فصیح او داسې بلیغ داسې خلک حیران پاتې کړه، داسې ښایسته تقریر و. علما ته هم متاثره شو چې یاره دا څنګه عجیبه خبرې کوي. کله چې د بیان ختم شو دا علما چې په اپس کې بیا کینې نو د یو بل نه تپوس کوي یاره بهی ته کومې مدرسې نه فارغ یې، ستا کم عالم استاد دی، ستا استادان څوک دي، په کوم ځای کې اوس ستا مصروفیات دي، دا تپوسونه د یو بل نه کوي. د دې مولانا صاحب نه دغه علماو تپوس وکړو چې بهی تا دومره ښایسته خبرې وکړې او دومره تا د قرآن علوم بیان کړه او معارف دې بیان کړه، تا دا علم کم ځای حاصل کړی؟
ته د کومې مدرسې نه فارغ هغه ته وایي تاسو سوال غلط وکړو وایي څنګه وایي اول تپوس به زمانه دا کړی چې ته مسلمان یې که نه علما یې حیران کړل چې ته مسلمان نه یې نو زموږ په سټیج باندې بیا څه کېدل دا وایي او زه مسلمان نه یم زه مسلمان نه یم خو د حق تلاش کوونکی یم زه لا په ریسرچ یم په دې خبرې په تحقیق پسې لګېدلی یم چې په کم یو مذهب یهودیت عیسایت او دغه شان دا اسلام چې په دې مذهبونو کې کم یو مذهب حق دی ځکه چې ټولو سره د آسماني کتاب دعوه کوي چې زموږ سره آسماني کتاب دی نو زه په دې کې ریسرچ کوم چې کم یو پکې ما ته صحیح معلوم شو زه به بیا حق یو مذهب خپلوم دا خلکو یې لکه خدای دې تباهي نصیب کړه الله یې د هدایت نصیب کړه دې څه وکړه مونږ خو دې حیران کړو دومره ښایسته خبرې او دلته ته پکې مسلمان هم نه یې هلکه مسلمان شه که نه 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 ستاسو په خبرو نه مسلمانېږه زه به خپل تحقیق کوم بهرحال د خلکو خپل خپل ذهنونه یې سوچي د دغه سوچ وخت تېر شو یو کال بعد بیا هغه شان محفل لګېدلی دی او علما ناست دي او په سټیج باندې او هر عالم راځي او خپل علمي جوهر ښیي بیانات کوي د عوامو زړونه ګټي په دې کې حقه میلمه بیا راغی چې هغه میلمه راغی نو درخواست یې وکړو چې جي ماله به کې د خبرې موقع راکوي وغلی که نه به قلار باندې تاله به کې څه له موقع درکړو تا خو به تېر شوي ویرې دې بیان وکړو ډېر مزدار و خلک ډېر متاثره کړي او په خپله مسلمان نه وی نه یم وی یم دا څنګه خبره تا خو وایي چې بھائی زه اسلام ستاسو په خوله نه قبول او که نه ستاسو په خوله مې نه قبلو خو ما اسلام قبول کړی دی مسلمان یم اوس تاسو ته زه کارګزاري سناوه هم صرف په دې سټیج باندې چې تاسو خو واورئ که نه چې څنګه مسلمان شوی هارون رشید باچا یې به یې دله موقع ورکوي ځکه چې دا خبره ډېره اهم او ضروري ده دې په سټیج باندې ودرېدو او وایي چې بھائی زه یو پړه لیکه سړی یم او لیکل لوستل ډېر ښکلي کوم د دې سره خطاط یم زه به بهترین انداز باندې لیکل کوم ما داسې وکړه چې تورات مې په ډېر ښایسته انداز باندې په ښایسته قلم باندې مې ولیکو په بهترین ډیزاین طریقې باندې او هغه مې ښکلې ښایسته مجلد کو او هغې باندې مې جلد وغیره هر څه چړاو کړه هر څه مې وکړه کله چې مې دا وکړه نو دا مې بیا په یو بهترین یو صندوق موله جوړ کو او ښکلی سجاو مې کو او ویې مې وړو د یهودیانو مدرسې ته یهودیانو مدرسې ته چې کله لاړم نو ما هغو ته ووایي چې یاره ما دا ستاسو د کتاب د تورات مقدس د هغې ما خدمت کړی دی لهذا تاسو دا وګورئ وایي د هغې چې کوم هغه مشر علیم و هغه کتاب واخیستو داسې ویې لټو را ویې لټو ښکلی کو ډېر خوشحاله شو چې دا خو ډېر غټ خدمت کړی دی بهي د دغه اکرام وکړئ وایي ما داسې کړي وه چې د لیکایۍ په دوران کې ما په هغې کې د ځان نه ځان نه لیکل کړي وو او څه مې پکې پرېښي وو یو ځای په ځای مې بل ته وړی یو آیات مې یو ځای ته بل آیات بل ځای ته دا ما پکې فرق راویستی و وایي دا مولانا صاحب په دې شي باندې پوه نه شو دا مولانا صاحب په دې فرق باندې پوه نه شو کتاب یې واخیستو زما ډېر اکرام اعزاز او انعام یې رالوکو او زه د هغه ځای نه را رخصت شوم نو ما په خپل ذهن کې ووایي چې دا مذهب پکې څه دی دا ختم دی دا په اصل کې نه دی پاتې دا نه پوهېږي و یهودیت دی ما کرش کو چې دا پکې نه دی بیا مې انجیل ولیکو او انجیل مې هم دغه شان په ښایسته رایټینګ باندې او په ښایسته طریقه باندې ما چې کله ولیکو بیا مې هغه شان سجاو کو ویې مې وړو د عیسایانو مدرسې ته وایي چې کله مې هلته پیش کو نو هغو هم هغه شان کتاب واخیستو د ما نه ویې کتو ښکلی کو او باقاعده پاڼې واړولې تلاوت یې ولو کو خو باقاعده څه غلطي پکې رونه وده حالانکې ما پکې دنیا غلطیانې کړې زما اکرام اعزاز یې وکړو زه ترې ووتم ما خو په خپل ذهن کې مې وایي چې دا هم ختم دی دا نه دی کرش مې پرې راکول بیا مې قرآن مجید ولیکو قرآن مجید مې ولیکو او دا قرآن مجید ما راواخیستو او په دې کې مې د هغې نه سیوا غلطیانې وکړې او دا قرآن مجید ما راوړو د مسلمانانو یو مدرسې ته چې کله ما د مسلمانانو مدرسې ته دا قرآن مجید راوړو او پیش مې کو مولانا صاحب کم مختم صاحب چې ناست و هغه زما استقبال وکړو ما ته وایي چې څه مسله ده ما وایي چې ما قرآن مجید خدمت کړی دی
دا مې لیکلې دی او دا تاسو قبول کړئ. هغه وی چې ورګه لږ صبر وکړه. بیچاره کې دوه چونی راواله هغه به لګر مې څه به کنه چونی مړ وي دوه چونی راواله به وي دوه کچ چونی رااله طلبه رااله چې کله دا رااله نو دا طلبه کېناست جی مولانا صاحب څنګه څه خدمت وکړو څه ضرورت ضرورت نور څه نشته خو د دې سره نه د قرآن مجید واله او د دې د یو بل سره دور وکي واړوي چې څه غلطیانې خو پکې نشته وې زما د خپې لګي وره به دی وای ما وی چې زمړه مخکې مولیانو کتلو یو دو بسو کی مونږ ته دا طالب علمان نه دا سپخ کاری دا چونی مونږ ته سپخ کاری حالانکه دا د دې قوم غټه سرمایه ده ګوره دا د قوم غټه سرمایه ده ستاسو چې قادیانی قرآن کور ته راوړي دا پته نه لګي لیکن الحمدلله زما د مدرسې بچي ورکوټه ماشوم چې لا بالغ شوی هم نه دی هغه چې قرآن نوالی قرآن دی عالم نه په یاد ورته وای چې دا ځکه به غلط ته خو وایا کنه غلط خو دی وایا قاری سے مخ کی لګي قرآن وای پتراو کې من خیالي کنه एकदम په شان قاری سے وای به غلط دی وای ودرېګا مخ کی څنګه دی الحمدلله دا دې د دې چونو موږ د چونی مونږ وای د دو برکت دی الحمدلله دو قدر وکړو عزت وکړو ماشومان چې کله قرآن شروع کو یو چې طلبه جو چې ټکی به وي یو به وای وره صبر 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 غلط دی به غلط دی وای یو دی وای په ما باندې وخلا راتله چې آیات په ما به بدیږي کې آیات پاتې دی دلته آیات پرې خې دی الګ به دلته وقف پرې خې دی دلته خلک دا چې کړي دی چې بھائی د زبر بزی باندې زیر لګولې دی د یو ټکی غلطي دی وړو ماشومان راويستا ولا قرآن ختم نو زلګ معمولی غونډه کې مخکې دلې ومه معمولی غونډه کې صرف قرآن لګوي وای एकदम چې ګم دی هغه محترم سے به جنا کا طالبان دوه اجازه به جو پدې کې چې طالبان نه باندې را پون شو کنه جو مو دي چې صبر خدای د طالبانو د وهل نو ساته غره ها الله د طالبانو د وهل نو ساته دا ګور ډېر ورانو می ګور ځان دې ساته د مدرسې طالب علم سره با نه چېړای خبره مې نه پوهیږي غازی فیصل خالد هم د مدرسې طالب علم وګوري د قرآن حافظ دی نو چېړی بنا کله چې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم بذات حمله وکړه سړی نو د مدرسې چڼې را پاسې وای ښا ته په هغه دین باندې حمله کې د کوم دین د باره چې ما قرباني ورکړې ده ته خو په کور کې په ډبل بیډ باندې پروت یې په فومونو باندې پروت یې او زه په دې چټایانو باندې پروت یم زه سړه روټۍ خورم ته چې کله سحر را پاسې نو ستا مور تاله چې کوم دی ګرمه پراټه او ګرم چې او د چې سره انډي او مختلف څیزونه تاله تیار کی او بیا ورته بچي پاسه کنه کله د پخپو زور گئے د سحر مانځه ته خو پاسې دی نشي او تا د سوي په 9:10 بجې چې تکله پاسه د هغې نه بعد ستا خدمت کیږي پخپو د لزور کیږي او را پاتې سي او تا ته وای راشه بچي ناشته وکا ته صرف درستخان ته نشي راتلې او دلته په مدرسې کې ورکوټي ماشوم نه هغه هم د دې معاشره دی او دغه ماشوم استاد आवाज وکړو پاسه لگا تهجد ټیم دی سحر مانځنه اسه ټیم دی تهجد ټیم دی او دغه ورکوټه ماشوم تهجد په ټیم کې په 3:30 بجې باندې ولاړلې او الله رب العزت خپل قرآن سناوهي نفل گئے ناشته لانه تیارا او چې کله ناشته مخې تراله نو ناشته چې کله مخې تراله نو هغه استاد هغه ډاکټر د سرمنی پیسې وي 100 روپے څومره عجیبه ګورې علمیه ده ګورې دې خبرو باندې سوچ پکار دی مدارس چلیږي په دې زکات خیراتو او په دې سرمنو باندې ستا د موبایل پلاستیکي کور په 200 په 250 په 300 روپۍ دی او ځینې پکې لاګراني او چمړه دومره لویا په 100 روپۍ ده وجه څه ده ځکه چې مدارسو ته پیدا ځي مدارس چرته داسې علما او داسې حافظان پیدا نه کی چې بیا به د قادیانیانو په قرآن کې هغه چې کوم قرآن نه لیکلی دي په هغې کې به فرق راوباسي چې پیدا ګورې غلط دی دلته د عقیده غلطه کړې ده د نبی علیه الصلاة والسلام هستی دا نبی آخر الزمان دی صلی الله تعالی علیه وسلم د دې نه بعد ورې بل نبی نه راځي هغه پکې لیکلي نه راځي به بهرحال وای مو دې چې صبر وهای ما
خبر ارته کومه بیا هغه مولانا صاحب چې لکه صبر بقلار شي دي بقلار شي دي وای دې سوای وی طالبانو د الله سونه دې سوچت کړو په مالاندې خپل رحمت دي خو هغه کړه دوه یو ګروز ما درو ورته تباکای می ما دې چې دغه شان چل می کړی دی ما صرف قران مجید کې یو آیت دی الله تعالی فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې دا قران مجید ما نازل کړی الله تعالی فرمای او د دې حفاظت بسوک کوي الله فرمای زما کوما وسماوي چې الله رب العزت حفاظت څنګه کوي یقینا چې الله رب العزت حفاظت د دې سينو په وجه باندې کوي کوم چې د دې حافظانو په سينو کې دا قران مجید موجود دی ما چې کله دا ولید کنه مو د مولانا صاحب ستا په لاس باندې اسلام قبلو ما او ما ته کلمه وایي چې مسلمان شي او وایي مسلمان شوی ما پوره تحقیق کړی دی او دا تحقیق نه بعد ما اسلام مذهب دا قبول کړی دی نو قرآن مجید داسې یو کتاب دی چې د دې تش کتو ته هم ثواب دی کتو ستر په ګوري مصحف ته هغه ته ګوري یو څو سيزونه په دنیا کې داسې دي چې دې ته تش ته ګوري هم به د ثواب ملاويږي باقي کې یو د قرآن مجید د مصحف دی د قرآن مجید ته چې ته ګوري نو ته به ثواب ملاويږي اکثر خلک تاسو کوي یاره مفتی سي په دې موبایل کې موږ قرآن لولو جایز دی کنه جایز دی نو زه ته دا وایم چې بای د قرآن مجید د مصحف د کتو چې کم ثواب دی نو هغه غوړې تا ته په قرآن موبایل په کتو کې نه ملاويږي غوړې هغه خپل برکات دی هغه قرآن چې تر اواله وسینې سره یو ځای کې سره منور شي او موبایل بزان به زمګو دا ودانه منور گئی دا خو هغه حکم نه دی کنه هغه د تدش ګورې ستا بسترو کې برنا راځي ستا په سترګو کې به حیا او پاک دامنی راځي نو په موبایل په کتو کې خدای شي نه راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ارشاد دی هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نو واوردا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ارشاد واوریدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله رب العزت د دې کلام مجید د دې قران مجید په برکت باندې ځینې خلک اوچت کی مرتبه ولور کی او ځینې خلک په ذلیل کې ورسوي صحابه هم تاسو کوي د الله رسوله څوک په ذلیل کېږي څوک رسوا کېږي او څوک په اوچتيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د خپل سینې سره ولګاو چې د دې سره محبت وکړو چې د دې تلاوت وکړو چې د دې علوم د خپل سینو کې دنه نکړه دغه خلک اوچتای دغه خلک له عزت ورګي او کم خلک چې دې ته شاکی د دې احکاماتو ته د دې تعلیم او تعلم ته د دې ذکر ته د قران حفظ عبس غني وای دا وخت زیاده وخت ضایع کیږي دا سه بیوقوف خلک شته په دنیا کې حالانکه زموږ دا تجربه ده څونه چې سکولونه دي تعلیمي ادارې دي باقي کې چې په کم ځای کې امتحان کیږي او حافظ قرآن به کې ناسي نو ټول خلک دا غنه نقل کوي حافظ قرآن به کې به 1 نمبر په هر ځای کې اگر الله دومره سوچ په الله کړی دی چې خپل کلام یې وځه بس زړه کې او په دماغو کې اچولې دی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ته فرمایي مسلم شریف کی روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د دوه کسانو نه علاوه د چا سره حسد جایز نه دی که جایز وي د دوه کسانو سره به جایز وي اول نمبر هغه سړی چې د الله تعالی ډیر مال ورګړي او دی په د الله په لار کې شپه ورځ خرچي په غریبانو یې خرچ کوي په جماعتونو کې خرچ کوي په مدرسو کې خرچ کوي په یتیمانو یې خرچ کوي چې په کم ځای کې دی نه چې بيدل د ضرورت دی خرچ کوي د سره حسد وکا چې یا الله معلوم دي سم الله کې ځای خرچ کوم او دیم نمبر هغه سړی دی چې د الله رب العزت د قران مجید دولت ور نصیب کړي دی او دی په دې قران مجید په تلاوت بسین خته دی شپه ورځ بلګیا دی قران تلاوت د دې سړي سره حسد وکي کاش ما ته هم الله رب العزت د قران توفیق را کړي وس یو ذهن کې دایش کال لازم چیرې ما قران نه دی ویلې نشم ویلې ان خلم بگی نو سبي حدیث وره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرمای چې رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمایل یو چې څوک قران لولي
د هغه فضیلت دی چې ورزي ولا او دې لولي یا قرآن حافظ دی یا په ناظره باندې تیز دی یو هغه سړی دی چې د قرآن لولي خو څه پکې انخلي نو اول دا یو وره بیا بسي دا دویم وره ټیک ده دو فرمایي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یقال یعنی لصاحب القرآن چې صاحب قرآن ته بعد قیامت په ورځ باندې ویلی شي اقرأ ورقا قرآن لولا او د جنت په درجو باندې خېجا ورتل او قرآن داسې لولا کما كنت ترتل فی الدنيا څنګه چې په دنیا کې لوستو په اقا سټایل باندې په اقا انداز باندې لولا او جنت په درجو باندې ورخېجا څومره عجیبه خبره وي یار چې په هغه ورځ باندې به خلک وایي چې خدای پاک د قیامت د سخت نم خلاص کې مغټه خبره ده جهنم تم غورځي الله خیر دی وم غورځوا خو دا سخت ډیره زیاته ده او په دغه ورځ باندې یو سړی راوستې شو او ټول محشر ته وایي چې الګ محشر خلکو وای نه اوس مثلا زمون قاری صاحب دی او د والد صاحب می د والد صاحب دی او د خاندانونو پوری خلک ناس دی او قاری صاحب دوی یره د قیامت پر ورځ الله تعالی فرمایي راشه قاری صاحب او قران ولا او د الف لام میم نه شروع ورکه دا څومره عجیب اعزاز دی یار څومره عجیب اعزاز دی د قیامت پر خلک په سخت او په تکلیف دی او د الله تعالی فرمایي قران ولا او د قران شروع کوي چې څنګه آیت وې درجه بلنديږي درجه څومره د زوم د جمعات د پړو امره چې په یو پړوي نه بلی پړوي تر وخېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو درجه کم چې په یو آیت باندې ملاويږي د زمکې نواله د اسمانه پوری یو درجه ده و یو قدم چې تر عرش پوری رسی مالی دلې د رفتار د درویشان هغه د درویشان ها یو قدم تر عرش پوری رسی چې څنګه وی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه تدل تبسختو بخلو کې او په مصیبتونو کې انخته او قاری صاحب روان دی غد الله تعالی عرش ته رسی د اسمانه پوری د پرواز دی د یو قدم یو آیت او چې بیا قران لولیو موږ دلته باورېدو باندې ستړي شو کنه نه اورو او قاری صاحب د قیامت پر ورځ باندې لګیای الله رب العزت ولدا بدل ورکړي دویم حدیث ته از عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة کم سړی د قرآن ماهر دی په قرآن باندې پوهیږي دی به دا محترمو برکتی لیکون کې فرشتو سره وي او دیم وی چې والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه یو سړی دا سې دی چې هغه قرآن لولي خو دې پکې انخلي په سخت په تکلیف وي نو فرمایي چې فله اجران د دې لپاره دو اجر دي یو د سبق ویلو او یو د مشقت برداشت کولو الله رب العزت دې مونږ ته هم د قران مجید د دولت را نصیب کی مشکل نه دی غوړې شیطان نه تاسو ګران کړي دي مونږ کوشش کو شروع کو اسانه کړه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم سړی به کینخلی دغه د لپاره دو اجر دي خو ګوره د قران ویون کې کم چې په صحیح تلفظ سره لولي او طریقو لورزي نو د هغه ته ګوره چرتم نشي رسیدي ګوره دو اجر به او د دې بل اجر پټ دی چې څومره دی نو هغه الله رب العزت بولا د خپل شای نشان ورکړي غیر دین خلق دي هغه دا ګوري چې د مسلمان په سب باندې د ځړه ازاريږي چې د ځړه مونږه ازار کو دی مسلمان ته په سم باندې تکلیف رسی چې دا تکلیف وته مونږه ورسو یو وخو دا هندوستان او پاکستان دا چې کله یو ځیو یو تنظیم جوړ شوی او په دغه تنظیم کې د دې خبرې پرچار وو د دې خبرې کوشش وو چې د مسلمان ته مونږه څنګه تکلیف ورسو د دې چې کوم مشر وو هغه یو سیکو راجپال به وته نو دې سیک یو کتاب ولیکو دې سیک یو کتاب ولیکو او نوم یې ولور کو رنگیله رسول نعوذ بالله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخی وکړه ډیر نازیبا الفاظ استعمال مسلمانانو له ډیر تکلیف ورسید بهر حال کیس په وشو پاکیس کې په دمانې سقید وخت وو س جرمانه په ولګوله
د هغې نه بعد دغه سړی راووت او بری شو. مسلمانانو ته ډېر تکلیف ورسېدو، زړه زخمي شو چې یاره یو سړی زما د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي او عدالت ته هغه بری کړي چې بھائی زه ته پاس شوې، تا هېڅ ګناه نه ده کړې او کتاب چلیږي، خلک یې ګوري، نور څه ثبوت پکار دی؟ مولانا عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه، مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه دوی یو جلسه مقرر کړه او پابندي او په علماو باندې چې تاسو به جلسې جلوس نه کوئ، که غیر دین راځي او هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کوي خیر دی، خو تاسو به په خپل وعظ او په تقریر باندې خلک نه راوچتوئ، تاسو به وعظ او تقریر نه کوئ. بهرحال مولانا عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه یو جلسه مقرر کړه په لاهور کې او اعلان یې وکړو چې بھائی هر مسلمان نوځي او په دغه وخت کې په دې باندې دفعه 144 ویل کېدلی و چې چا تقریر وکړو واعظ وکړو دفعه 144 تحت بدتا سزا ملوي. یو مولانا صاحب په منبر باندې لګیا دی او تقریر کوي. مولانا عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی خطیب پاک و هند تیر شوی دی او د ده په ژبه کې خدای پاک یو تاثیر او یو اثر یې ښودی و. دغه مولانا صاحب نه دا میک واغېست، وایي ما ته یې پرېږده، وایي ته څه سړی سړی وې، سړی سړی مه وایه، د سړو سړو ویلو وخت نه دی، ما له راکړه دا میک. میک یې ته واغېستو او تقریر یې شروع کړو. وایي مسلمانانو ستاسو میاندو ته چې څوک کنځلې وکړي تاسو له غوسه درځي که نه درځي؟ ستاسو نه زه تپوس کوم. زموږ میاندو ته چې څوک کنځلې وکړي موږ یې معاف کوو؟ ولې؟ ته زما مور ته کنځلې ولې کوې؟ هر څه برداشت کوم خو د خپلې مور کنځلې نشم برداشت کولی، ځکه زه څه یم؟ حلالي یم. زه څه یم؟ حلالي یم. زه د خپلې مور نه پیدا یم، زه د خپل پلار نه پیدا یم. زما مور او پلار ته کنځلې ولې کوې؟ څوک برداشت کولی شي؟ بھائی هلکه خیر دی ما ته کنځلې وکړه زه به برداشت کوم، خو د مور او پلار په باره کې نه برداشت کوم. ګورې دا نشم برداشت کولی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د ټول امت روحانی پلار دی. د ټول امت څه دی؟ روحانی پلار دی. وس حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پسې دغه په شان کې ګستاخی شوې ده او ګستاخی شوې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل قبر مبارک کې د هغه وجود ته تکلیف رسېدلی دی او دا وګورئ دومره په یقین سره او دومره په درد سره مولانا عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه فرمایل وای دا وګورئ زما د ښی سیټ ته حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ولاړه ده، دا وګورئ خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ولاړه ده او زما د کس طرف ته وګورئ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ولاړه ده. دا څوک دي؟ یو طرف ته د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفاداری پاک دامنی بیبیانی ولاړې دي، د امت میاندې ولاړې دي، او بل طرف ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام پاک دامنه لور ولاړه ده او आवाज کوي چې په دې امت کې هیڅ غیرتی نه دی پاتې شوی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې امت کې هیڅ یو کس غیرتی نه دی پاتې شوی چې هغه زما بیبیانی وای چې زمونږ د سردار زمونږ د خاوند او ستاسو د ټولو روحاني پلار د هغه د عزت بدله واخلي، یو پکې غیرت نه دی پاتې شوی. او دې طرف ته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وای یو در پکې غیرت نشته چې زما د بابا جان بدله واخلي. و دا تقریر چې وکړو کنه نو په دې مجمع کې زه اکثر دا خبره کوم، دا یاد لرئ. ګورئ تش په ګیره باندې یو سړی چې کوم دی کنه دا جنت کېږي نه. ګورئ تش یې ګیره پرېښې ده معاملات یې ټول 2 نمبر، تش یې پنسي راوچتې کړي معاملات یې ټول 2 نمبر.
تش په ګیره کې نه دی. ها ګیره په اسلام کې ده. خلک وایي رب صرف په ګیره کې اسلام دی. نه ګیره په اسلام کې ده. ګیره پرې دی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق دی، محبت دی. لیکن پچا به دا ګمانوم نه کې یو سړی ګیره خریل لاره ته بس دا چې کوم دی بس جهنمی دی. ټیک دا هغه ګناه کوي، هغه احساس دی وسره یار زمانه ګناه کیږي. الله مال توفیق راکړي ان شاء الله. یو ورځ زم توبه واسما. صحیح ده کنه؟ یو سړی ګناګار دی، چرس کی، یو سړی شراب کی، دته احساس دی یار زه ګناه کوم، یو ورځ به الله قلار کی ان شاء الله دې به توبه بس. لیکن عشق رسول داسې یو سیز دی چې دینه بغیر ګوري اسلام نه مکمل کیږي. او یو عالم فرمایل وای د دې مثال داسې دی لکه یو لال پروت دی، لال ناله د غورځېدلې دی، لال دی ناله د غورځېدلې دی، په دې باندې خیره او په دې باندې ناله ګندګي راغلی ده. لیکن کدا د دې ناله نه رو باسي او معمولی وب بواړي دا بیا چمکاوش. د قشان مسلمان دی، دنیا حالات پی راشي، د دنیا د ګندګۍ پی راشي، د دنیا د نحوست پی راشي. لیکن په دې باندې چې لګ د دیندارۍ ماحول ورشي، د علماو بیانونه به ورشي، تبلیغ والا مهنت به ورشي، د دې مجاهدینو د جذبې به ورشي، د بیا چې کوم دی راوچت شي. مسلمان باندې داخله حالات راځي. په دې مجمع کې یو کس ناس ټانګه چلاوله، څه کوله؟ ټانګه ډرایور خپل ټانګه کې ناس ته او چابک وسره دی او دې تقریر ته وګه خو دی. دې تقریر نصیده پاسه سیده پاسه دو ولاړو یو لوهار لا او لوهار ته وی مال یو دومخیزه چړه جوړه کړ. دومخیزه چړه ولا جوړه کړه او دقه سړې وې بری شوې دی او دې پس ورغه. دې پس ورغه د دقه دا کم چې سکو دا چې کتاب لیکلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخی کړي و دې و ډېر په سکیورټي کې حکومت ولا سکیورټي ورکړي و پای کې بوسید او دې په ورغه چې ورغه نه د سکیورټي خیال وساتو نه د بل چا خیال وساتو او په دقه چړه باندې یو سو گزارو کو چې و ختمه کو د مخ سره مردار د ځان ورکو گرفتار. چې کله دې گرفتار شو په هغه وخت کې قائد اعظم محمد علي جناح دا وکیلو نو دا وته لکه وزستا مقدمه فی سبیل الله مقدمه د لکومه صرف ته یو خبر وکا وېسو وېما وته وایا چې زه په دغه وخت کې په هوش आवाज کې نه ومه، زه په خپل هوش आवाज کې نه ومه، زمانه قتل شوی دی. دغه نوجوان دا موږ ته د ګناګار وایو، موږ ته د غافل وایو، داغه جواب وره هغه ته الله بندا پوره زندگی می په مدهوشی کې تیر کړه، پوره زندگی ما داسې تیر کړه چې په ما کې هوش نه و. نن په اول ځل په هوش کې راغلی یم او یو کار می داسې کړی دی چې د پوره زندگی ټول اعمالو باندې خفه یم چې ولې می کړی دي ګناهونه، ولې رانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقو خلاف زندگی تیر شوی دا. نن واحد یو ځل زه په زندگی کې سر اوچتوم او فخر کوم چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شان او د عزت خیال ساتلی دی. ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس باندې ما په هغه سړي غزار کړي، حمله می کړی دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس یې حمله کوله. په هوش आवाज کې مواله دی او سبو کې زما سره زیات نه زیات مرده می و دې بیا پانسی کو حکومت پانسی کو چې کله پانسی کو وې په تاریخ کې د دامره جنازه لوی د چانه ده شوی، د چې څومره لوی جنازه وا دومره لوی جنازه د چانه ده شوی. وس په خبر کې هم دغه شان یو خبيث سړیو او د ډیرو کلونو راسي لګیاو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې به ګستاخی کوله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په څه به خبري کوله، په خپل د نبوت داوا وکړه او وو یو منحوس غونډه کې دا شکل د مردارانو دی او وی به زه الله نبی ما الله پیغمبر را لګلې ما او وای دا قیده د سره غلطه ده چې څوک دا وایي چې نبی اخر الزمان اخر نبی دی، دا غلطه خبره ده. وای زه الله رب العزت نبی جوړ کړی ما را لګلې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې به ګستاخی کوله، د نبوت داوی کوله او بار بار عدالت ته پیش کېدو او څه فیصله نه راتله. یو نوجوان خدای پاک تیار کو عاشق رسول خالد خان، غازی خالد خان او د غیرت مظاهره وکړه، د نرز وې دی. د پولیس معمولی غونډه کې به حرمتي وشي، د پولیس په څو خبره وکي
هغه خو دې لغړولې کېږي بربند کېږي چې بربند یې کوي ځکه چې د پولیسو بېعزتي کړې ده د عدالت توهین ته نشي برداشت کولی د یو افسر توهین ته نشي برداشت کولی زه د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم توهین څنګه برداشت کوم دا د برداشت کولو خبره ده زه ژوندی ولی یم چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې د ګستاخي کېږي او زه ژوندی یم دا داسې خبره ده او دغه نوجوان ورغی او دغه سړی یو څو ډزه ویشتو په غازي باندې مردار اوس حکومت لګېدلې سړی نیولې زمونږ د ټولو دا مطالبه ده چې بھائی دا سړی عاشق رسول دی د نبی علیه الصلاة والسلام په عزت باندې غیرت کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام په شان باندې غیرت کړی دی نو پکار دادا چې داسې غیرتی سړی چې کله ستا عدالت فیصله نشي کولی او تا یو داسې قانون نشي جوړولی چې باغی کې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان پسې د ګستاخي کېږي او ته دې وی خیر دی مړه د نبوت په بیلډینګ باندې د حمله کېږي او ته وی خیر دی مړه کېږي وا تر څو پوری د بهر نه فیصله نه راغلی د انګریز قانون داسې پاس کړی نه دی تر هغه وخته پوری موږ فیصله نشو سنا وهلی نو بیا خو به داسې نوجوانان نه پاسي داسې عاشقان رسول به بیا را پاسي ځکه چې دا عاشقان رسول نه د چا نه یریږي هلکه دنیا کې به انسان سره څه وشي زیات نه زیات دا روح به دې لاړ شي مړه به شي که نه نور به څه وشي یاره یو سړي تکلیف راغی جو مړه به شي که نه چې څنګه مرګ راغی دا مرګ د شهادت دی او کم طرف ته به ځي د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پړوس ته جنت الفردوس ته به رسي یو هستی ده چې هغه د قیامت د ورځې هم حسن دی د قیامت د ورځې حسن دی هغه څوک دی هغه حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم دا سجده ولګي الله رب العزت ته د خپل حبیب د خپل محبوب دومره ګران دی چې الله رب العزت به تو فرمای ارفع رأسك یا محمد اے محمد صلی الله تعالی علیه وسلم خپل سر مبارک اوچت کړي نن ته غواړه نن ستا ورځ ده چې ته څه غواړې هغه به درته میلاویږي د چا په باره کې سفارش کې سفارش به دې قبلیږي وایه نن ته څه غواړې ډېره د عجیبه خبره نه ده د قیامت د ورځې میدان دا ټول د نبی علیه الصلاة والسلام د شفاعت باندې دی هیڅ یو سړی جنت ته نشي تللی تر څو پورې چې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم رضامندي پکې نه نو سم خیال لري داسې هستی ناراضه شي نو الله به رضا شي وحضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم خفه شو نو الله به رضا شي الله رب العزت خو اعلان فرمایلی دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د ټول انسانیت ته اعلان وکا کچری تاسو د الله رب العزت سره محبت کول غواړئ چې زمونږ د الله سره محبت وشي د الله سره مروغه وشي د الله سره جوړه وشي نو فتبعوني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای ورته وایا فتبعوني زما تابعداري وکړئ یحببکم الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تابعداري دومره زیاته غوریزه ده چې بیا به الله رب العزت سره وکي سره محبت وکي الله رب العزت ته فرمای ولسوف يعطيك ربك فترضى ته زما مور ته کنځلې ولېږي هر څه برداشت کوم خو د خپلې مور کنځلې نشم برداشت کولی ځکه زه څه یم حلالي یم دومره جنازه لویه د چا نه ده شوې د ده چې څومره لویه جنازه وه دومره لویه جنازه د چا نه ده شوې شي د پولیس پسې څوک خبره وکړي هغه خو دې لغړولی کېږي بربند کېږي چې بربند یې کوي ځکه چې د پولیسو چې کوم سړي د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي کړې ده چې کوم سړي د نبوت دعوه کړې ده د ټول ناول یې د هغه سره اعلان جهاد کړی دی ټولې خبرې وروسته دي اولنۍ خبره د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم د نبوت بیلډینګ دی نبي علیه الصلاة والسلام نبي آخر الزمان دی د دې خبرې د عقیده دا لازمي ده د دې وجې نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ټول اولنۍ جهاد دغه کړی الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللہ رب العزت قرآن مجید کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا ارشاد فرمائی
قل ورته وایا ان کنتم تحبون الله کچری تاسو د الله رب العزت سره محبت کوئ فتبعوني زما تابعداري وکئ يحببكم الله نو الله رب العزت بس تاسو سره سوکي محبت به سره وکي دا الله رب العزت د محبت راز د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په محبت کې دننه پروت هیڅ یو عمل الله رب العزت ته قبول نه دی چې په کوم عمل کې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکه طریقه نه یو سړی وزمونس کوما عبادت کوما زکات ورکوما ز حج کوما لیکن طریقو پکې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نه الله رب العزت فرمای ماته نه دی قبول ماته نه دی قبول هله به قبولی چې په طریقه د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم وس د قربانه د ورځې دی کنه او په دې کې وسړی وای چې زه قربانی کوما زما قربانی کوما خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت طریقې نه علاوه زما قربانی کوما نو آیا دا قربانی الله ته محبوب ده الله ته قبول ده نه هیڅ کلم نه ده قبول ترسو پوری ته د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سنت طریقه نه ژوندې کړي تر هغه وخت پوری الله رب العزت ستانه ناراضه کیږي حدیث شریف دے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمایل د قیامت پر ورځ باندې با ټول خلق په مصیبت او په تکلیف کې وي د قیامت سختی د قیامت سخته شدت د قیامت هغه کومه ګرمي ده هغه په خپل عروج باندې په دې دوران کې با د خلق دومره تنگ بشي چې دو بغواړي چې زمونږ د یاده جهنم فیصله وشي یا د مونږه هلاک شو ختم دي شو خو جنن دا فیصله وشي د دې قیامت د سخت نه خلاص شو مې دا خلق بلاد شي او راغون بشي حضرت آدم علیه السلام خواله بلاد شي او آدم علیه السلام ته عرض کوي اے زمونږ نکاح اے د نسل انسانی ابتدا اے زمونږ بابا جانا الله ته سفارش وکړي چې د قیامت د سختی ختمه کی حساب کتاب شروع شي یام دی هلاک کی او یا دی جهنم دمګه واچي چې دا سخت رانه کم شي آدم علیہ السلام بوده نه زنه شمکول مخکې لاړ شي حتی دی نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو پسې به خلک ګرځي غون زموږ سره لاړ شي الله رب العزت په دربار کې زموږ سفارش وکړي چې حساب صرف شروع شي حتی دی یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام حتی دی عیسی علیہ السلام پوری دا ټول براشي او هر نبی ته وایي چې تاسو راشئ لیکن دا ټول پیغمبران به انکار کوي نه نن صرف یو هستی ده چې هغه د قیامت د ورځې هم حسن دی د قیامت د ورځې حسن دی هغه څوک دی هغه حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم دی لاړ شي او هغه ته وایي یقینا چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د الله په دربار کې څه سوال وکړو الله رب العزت قبلې د هغه خواله لاړ شي دا ټول انبیاء علیهم السلام او دا ټول امتونه براشي او د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شي نبی علیه السلام ته عرض وکړي اے د الله حبیبا اے د الله رسول مونږ په تکلیف کیو دا ټول خلق په تکلیف کې دي الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کی نبی علیہ السلام وو ته فرمایا او بالکل د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو خصوصیت دی هغه دی لواء الحمد چې الله رب العزت نبی علیہ السلام لا د حمد جنډه ورکړي دا د قیامت په ورځ باندې د حمد جنډه با د نبی علیہ السلام په لاس کې نبی علیہ السلام به د الله عرش مخ ته راشي او د الله په حضور باندې با سجده ولګي کله چې نبی علیہ السلام دا سجده ولګي الله رب العزت ته د خپل حبیب د خپل محبوب دومره ګران دی چې الله رب العزت به تو فرمای ارفع راسك یا محمد اے محمد صلی الله تعالی علیه وسلم خپل سر مبارک اوچت کړي نن تغواړه نن ستا ورځ ده چې ته څه غواړې هغه به درته میلاویږي د چا په باره کې سفارش کې سفارش به دې قبلیږي وایه نن ته څه غواړې ډېره د عجیبه خبره نه ده د قیامت د ورځې میدان
دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت باندې دی. هیڅ یو سړی جنت ته نشي تللی تر څو پورې چې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم رضامندي پکې نه. نو سم خیال لري داسې هستی ناراضه شي نو الله به رضا شي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم خفه شو نو الله به رضا شي. الله رب العزت خو اعلان فرمایلی دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. د ټول انسانیت ته اعلان وکا کچری تاسو د الله رب العزت سره محبت کول غواړئ چې زمونږ د الله سره محبت وشي د الله سره مروغه وشي د الله سره جوړه وشي نو فتبعوني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای ورته وایا فتبعوني زما تابعداري وکړئ یحببکم الله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تابعداري دومره زیاته غوریزه ده چې بیا به الله رب العزت سره کی سره محبت وکړي. الله رب العزت هر سړی په دې فکر کې دی په دې غم کې دی په دې درد کې دی چې الله به زمانہ څنګه راضي شي دی کنه دی وای. پیغمبران هم په دې فکر کې دي فرشتي هم په دې فکر کې دي اولیاء هم په دې فکر کې دي صحابه هم په دې فکر کې دي علما هم په دې فکر کې دي چې کاش الله زموږ نه شي رضا شي. او الله رب العزت څه فرمایي د خپل حبیب د رضامندۍ لپاره چې زما د حبیب زمانه رضا شي. الله رب العزت ته فرمایي ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے نبی ستاسو رضامندي دومره ضروری ده زه تعالی دومره درکم دومره بدرکم ته رضا شي تا به خفنه پرېدم. ډېر عجیب خبره نه ده. الله رب العزت په دې فکر کې دی چې زما د حبیب زمانه خبر نشي او دا د انسانانو ته د خپل حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم مقام خي. نور الله رب العزت د زړونو د قبضه او قدرت د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. الله رب العزت خپل حبیب له دومره ورکی چې رضا به کی. لیکن انسانانو ته دا خبره خای چې ګوره کدا هستی د نه خپه شوه نو ګوره بیا هم د نجات سزګي نشته. ګوره بیا هم د نجات سزګي نشته. دا خبره ځان سره ولیکئ. ګوره د جنت چابیانی دا د چا په لاس کې دي؟ جنت چابیانی دا د چا په لاس کې دي؟ دا د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په لاس کې دي. وز د چا په لاس کې چابیانی دي او تا هغه ناراضه کو دنه بسنګ زی زیبه بکم درو. په هر دور کې مسلمان د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم عاشق پاتې شوی دی او هغه سړی عاشق رسول چې نه نو دا مسلمان کې دي شي بھائی مسلمان کې دي شي. یاره یو سړی وایي زه عاشق رسول نه یم او زه مسلمان یم دا کې دي شي. اولنې شرط د اسلام د باره دا عشق رسول دی. ها یاد درئ دا عشق رسول دی. چې عشق رسول د سره نو نو ته دې تصور هم مکوه چې زه به د جنت په دروازه باندې داخل شم. ګور دې تصور هم مکوه. نو کله هم چې مسلمان په یو معاشره کې پاتې شوی دی نو دی عاشق رسولی. نو کم چې غیر دینه خلک دي هغه دا ګوري چې دا مسلمان په څه باندې د زړه ازاریږي چې د زړه مونږه ازار کو دی مسلمان ته په څه باندې تکلیف رسی چې دا تکلیف د مونږه ورسو. یو وخت دا هندوستان او پاکستان دا چې کله یو ځای یو تنظیم جوړ شو او په دغه تنظیم کې د دې خبرې پرچار وو د دې خبرې کوشش وو
چې د مسلمان ته مونږه څنګه تکلیف ورسو. د دې چې کوم مشر وو نو هغه یو سیکو راجپال به وته نو دې سیک یو کتاب ولیکو یو کتاب ولیکو او نوم یې ولور کو رنگیل رسول نعوذ بالله. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخی وکړه ډیر نازیبا الفاظ استعمال. مسلمانانو له ډیر تکلیف ورسید. بهر حال کیس په وشو پاکیس کې په د باندې سقید وخت وو څه جرمانه په ولګوله. د هغې نه بعد دغه سړی راووته او بری شو. مسلمانانو ته ډېر تکلیف ورسېد او زړه زخمي شو چې یاره یو سړی زما د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي او عدالت ته هغه بری کړي چې بھائی زتا پاس شوې دا هیڅ ګناه نه ده کړې او کتاب چلیږي خلک یې ګوري نور څه ثبوت پکار دی. مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه دوی یو جلسه مقرر کړه او پابندی او په علماء باندې چې تاسو با جلسه جلوس نه کوئ که غیر دین راضی او هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخی کې خیر دی خو تاسو با په خپل واعظ او په تقریر باندې خلق نه راوچتوي تاسو په واعظ او تقریر نه کوئ. بہرحال مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه یو جلسه مقرر کړه په لاهور کې او اعلان وکړو چې بھائی هر مسلمان نوځي او په دغه وخت کې په دې باندې دفعه 144 ویل کېدلی و چې تقریر وکړو واعظ وکړو دفعه 144 تحت بدتا سزا ملوي. یو مولانا صاحب په منبر باندې لګیا دی او تقریر کوي. مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی خطیب پاکو هند تیر شوی دی او د په جبه کې خدای پاک یو تاثیر او یو اثر یې خو دی. دغه مولانا صاحب نه د میک واغست په ماته پرېدا وې تاسو سړی وي سړی مو آیا د سړو ویلو وخت نه دی مال راکړه د امیک ته واغستو او تقریر شروع وې مسلمانانو تاسو میاندو ته چې څوک کنځلي وکي تاسو له غوسه درځي کنه درځي تاسو نه زده پوسکو زموږ میاندو ته څوک کنځلي وکي موږ معاف کوو ولې ته زما مور ته کنځلي ولې هر څه برداشت کوم خو د خپل مور کنځلي نشم برداشت کولی ځکه زه څه یم حلالي یم زه د خپل مور نه پیدا یم زه د خپل پلار نه پیدا یم زما مور او پلار ته کنځلي ولیکئ څوک برداشت کولی شي بھائی الکه خیر دی ما ته کنځلي وکړه زه برداشت کوم خو د مور او پلار په باره کې نه برداشت کوم ګورې دا نشم برداشت کولی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د ټول امت روحانی پلار دی د ټول امت څه دی روحانی پلار دی. وس حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم بسی داغه پشان کې ګستاخی شوی دا او ګستاخی شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل قبر مبارک کې دغه وجود ته تکلیف رسیدلې دی او دا وګورئ دومره په یقین سره او دومره په درد سره مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه فرمایل و دا وګورئ زما د خیسټه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ولاړه ده دا وګورئ خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ولاړه ده او زما د کس طرف ته وګورئ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ولاړه ده. دا څوک دي؟ یو طرف ته د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفاداری پاک دامنی بیبیانی ولاړې دي د امت میان دی ولاړې دي او بل طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن لور ولاړه ده او आवाज کوي چې په دې امت کې هیڅ غیرتی نه پاتې شوی
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې امت کې هیڅ یو کس غیرتی نه دی پاتې شوی چې هغه زما بیبیانی وای چې زمونږ د سردار زمونږ د خاوند او استاسو د ټولو روحاني پلار د هغه د عزت بدله واخلي یو پکې غیرتی نه دی پاتې شوی او دې طرف ته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وای یو در پکې غیرتی نشته چې زما د بابا جان بدله واخلي ودا تقریر چې وکړو کنه نو په دې مجمع کې زه اکثر دا خبره کوم دا یاد لرای غوړي تش په ګیره باندې یو سړی چې ګم نه کنه دا جنت کېږي نه غوړي تش ګیره پریخي دا معاملات ټول 2 نمبر تش پنسي راو چې دګړي معاملات ټول 2 نمبر تش په ګیره کې نه دی ها ګیره په اسلام کې دا خلک وایي رب صرف په ګیره کې اسلام دی نه ګیره په اسلام کې دا ګیره پرې دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق دی محبت دی لیکن پچا بدا ګمانوم نه کې یو سړی ګیره خریل لاره ته بس دا چې ګم دی بس جهنمی دی ټیک دا ګناه کوي هغه احساس دی وسره یار زمانه ګناه کیږي الله مال توفیق راکړي ان شاء الله یو ورځ زم توبه واسما صحیح ده کنه یو سړی ګناګار دی چرس کی یو سړی شراب کی دته احساس دی یار زه ګناه کوم یو ورځ به الله قلار کی ان شاء الله دې به توبه واسي لیکن عشق رسول داسې یو سیز دی چې دینه بغیر ګوري اسلام نه مکمل کیږي او یو عالم فرمایل وای د دې مثال داسې دی لکه یو لال پروت دی لال ناله د غرزیدلې دی لال دی ناله د غرزیدلې دی په دې باندې خیره او په دې باندې ناله ګندګي راغلی دا لیکن کدا د دې ناله نه رو باسي او معمولی وب پیواړي دا بیا چمکاوش د قشان مسلمان دی دنیا حالات پی راشي د دنیا د ګندګۍ پی راشي د دنیا د نحوست پی راشي لیکن په دې باندې چې لګ د دیندارۍ ماحول ورشي د علماو بیانونه پی ورشي تبلیغ والا مهنت پی ورشي د دې مجاهدینو د جذبې پی ورشي د بیا چې کم دی راوچت شي مسلمان باندې خیر حالات راځي په دې مجمع کې یو کس ناس ټانګه چلاول څه کوله ټانګه ډرایور خپل ټانګه کې ناشته او چابک وسره دی او دې تقریر ته وګه خو دی دې تقریر نصیده پاسه سیده پاسه دو ولاړو یو لوهار لا او لوهار ته وی مال یو دومخیزه چړه جوړه کړ دومخیزه چړه ولا جوړه کړه او دقه سړې وې بری شوې دی او دې پسې ورغه دې پسې ورغه د دقه دا کم چې سکو دا چې کتاب لیکلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخی کړي و دې و ډېر په سکیورټي کې حکومت ولا سکیورټي ورکړي و پای کې بوسید او دې په ورغه چې ورغه نه د سکیورټي خیال وساتو نه د بل چا خیال وساتو او په دقه چړه باندې او سو گزارو چې و ختمه کو د مخ سره مردار د ځان مرکو گرفتار چې کله دې گرفتار شو په هغه وخت کې قائد اعظم محمد علي جنا دا وکیلو نو دا وته لکه وزستا مقدمه فی سبیل الله مقدمه دلکوما خو صرف ته یو خبر وکا وېسو وېما وې ته وایا چې زه په دغه وخت کې په هوش आवाज کې نه ومه زه په خپل هوش आवाज کې نه ومه زمانہ قتل شوی دی دغه نوجوان دا موږ ته د ګناګار وایو موږ ته د غافل وایو داغه جواب وره هغه ته الله بندا پوره زندگی می په مدهوشی کې تیر کړه پوره زندگی ما داسې تیر کړه چې په ما کې هوش نه نن په اول ځل په هوش کې راغلی یم او یو کار می داسې کړی دی چې د پوره زندگی ټول اعمال باندې خفه یم چې ولې می کړی دي ګناهونه ولی رانا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقو خلاف زندگی تیر شوی دا نن واحد یو ځل زب زندگی کې سر اوچتوم او فخر کوم چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شان او د عزت خیال ساتلې دي ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس باندې ما په هغه سړی گزار کړي حمله می کړی دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس یې حمله کوله په هوش आवाज کې مواله دي او سبو کې زما سره زیات نه زیات مرده می و دې بیا پانسی کو حکومت پانسی کو چې کله پانسی کو وای په تاریخ کې د دامره جنازه لوی د چانه ده شوی د چې څومره لوی جنازه وا دومره لوی جنازه د چانه ده شوی وس په خبر کې هم دغه شان یو خبيث سړیو او د ډیرو ګلونو راسي لګیاو
او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې به ګستاخی کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې به خبري کولې په خپل د نبوت دعوا وکړه او وو یو منحوسه غونډه کې دا شکل د مردارانو دی او وی به زه الله نبی ما الله پیغمبر را لګلې ما او وای دا قاعده د سره غلطه ده چې څوک دا وایي چې نبی اخر الزمان اخر نبی دی دا غلطه خبره ده وای زه الله رب العزت نبی جوړ کړی مرا لګلې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې به ګستاخی کوله د نبوت دعوی کوله او بار بار عدالت ته پیش کېدو او څه فیصله نه راتله یو نوجوان خدای پاک تیار کو عاشق رسول خالد خان غازی خالد خان او د غیرت مظاهره وکړه د نرزوې دی د پولیس معمولی غونډه کې بے حرمتي وشي د پولیس په څو خبره وکي هغه خو دې لغړولې کیږي بربند کیږي چې بربند یې کوي ځکه چې د پولیسو بے عزتي کړې ده د عدالت توهین ته نشي برداشت کولای د یو افسر توهین ته نشي برداشت کولای زه د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم توهین څنګه برداشت کما دا برداشت کولو خبره ده زه ژوندې ولی یم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې د ګستاخی کیږي او زه ژوندې یم دا څه خبره ده او دغه نوجوان ورغه او دغه سړی یو څوډه زويشتو په غزه باندې مردار وس حکومت لګیدل سړی نیولې زمونږ د ټولو دا مطالبه ده چې بھئی دا سړی عاشق رسول دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عزت باندې غیرت کړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان باندې غیرت کړی دی نو پکار دادا چې داسې غیرتی سړی چې کله ستا عدالت فیصله نشي کولای او تا یو داسې قانون نشي جوړولای چې باغی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان پسې د ګستاخی کیږي او ته دی خیر دی مړه د نبوت په بیلډینګ باندې د حمله کیږي او ته خیر دی مړه کیږي وا ترسو پوری د بهر نه فیصله نه راغلی د انګریز قانون د اساس پاس کړي نه دی تر هغه وخت پوری موږ فیصله نشو سنا وهله نو بیا خو بداسي نوجوانان نه پاسي داسي عاشقان رسول بیا را پاسي ځکه چې دا عاشقان رسول نه د چا نه یریږي الکه دنیا کې به انسان سره سو شي زیات نه زیات دا روح به دلال شي مړ بشي کنه نور بسوش یاره وسله تکلیف راغی جو مړ بشي کنه چې څنګه مرګ راغی دا مرګ د شهادت دی او کم طرف ته وزي د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پړوس ته جنت الفردوس ته برسي چې د څنګه جنت الفردوس ته لاړو د سترګې سره پټي شوې د دنیا نه لاړو د تکلیف نوم ختم شو د غم نوم ختم شو د تکلیف نوم ختم شو باز همیشه د بارو براحت کې او په سکون کې وي زموږ د ټولو دا مطالبه ده چې بھئی عاشق رسول صلی الله تعالی علیه وسلم دی غازی دی لہذا د دې کوم نه رهایی ور نصیب شي بلکې په عزت باندې د دې اعزازات ورکړي شي چې بھئی یو سړی کې دومره ایمانی غیرت ته ایمانی کوم دی هغه طاقت به بږي لیکن سبب وایو موږ د کم زینو وایو چې موږ عاشقان رسول یو هغه لک وایي ډېر خپل خبره کوي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال په خوب کې راغی او ماته وی چې نشته سو غیرتيان چې دغه سړی زما په خاطر باندې وولي داسې به څوک نشته الحمدلله زمونږ هر یو بچي زمونږ هر یو ځوان داغه پزله کې کدا ځوان دی کدا بوډا دی کدا جینې دا کدا الک دی کدا په هر حیثیت کې دی خو چې دا مسلمان دی د پزله کې دا جذبه ده کزه ټوټه شمه خو چې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په عزت باندې معمولی غونډه کې دا غرانه شي دا یو کنه به ان شاء الله چې کم سړی دا وای چې زه عاشق رسول یم او زما دا وجود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عزت باندې قربان شي هغه د لاس چت کې د قیامت په ورځ به ان شاء الله تاسو ټول گواہی ورکوم دا ګوره معمولی خبره نه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخی کیږي راځونګړو پروا نشته زما مور ته سړی کنځلې کې زنه شم برداشت کوله زما پلار تکه زنه شم برداشت کوله زما رور تکه زنه شم برداشت کوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې څنګه برداشت کوم زما زمانہ الله له بنظم الله رب العزت په زمانہ د خپل حبیب ته پوس نه کوي الله رب العزت فرمایي ولا سوف يعطيك ربك فترضى اے نبی زستا په فکر کیما دومره بدرکم چې تا به راضی کما ستاره ځا کول ضروری دي او زم خیر دې که به مړه زما دنیا خرابېږي
زما عزت خرابېږي ما ته به خلک بیا دا نه وایي چې دا سړی چې کوم دی روشن خیاله دی ستا روشن خیالي دي تا ته مبارک شي زما هغه زوړ 1400 کاله مخکې زما هغه خیالات پکار دي زما د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم او د صحابو خیالات پکار دي زما ستا خیالات نه دي پکار از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټولو ناولنې د خلافت نه هم مخکې د ټولو ناولنې جهاد چې کړی دی چې کم سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کړې ده چې کم سړی د نبوت دعوه کړې ده د ټول ناول د هغه سره اعلان جهاد کړی دی ټول خبرې وروسته دي اولنۍ خبره د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کم د نبوت بیلډینګ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی آخر الزمان دی د دې خبرې د عقیده د لازمي ده د دې وجنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول ناولنې جهاد دغه کړی